الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم یو حدیث پاک ته حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایل چې جو شونه وشول چې کم قوم شدا شونه پیدا سي نو هغه ته بیا د دو چيري بدلیږي او په دو باندې به قسم قسم عذابونه راځي. نه او شی دای هم شغل چې د شجه به تابعداري کوي او د مور بنا فرمانه کوي، د ملګری سره به تعلق ساتي او پلار چې کوم دي هغه به نافرماني کوي، پلار سره به بې وفایي کوي، ظلم وکړي. نو یاد وساتو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایل نن ما موضوع په دې باندې چې د مور پلار ډېر بیا دیوانه کړي، یار دو سره ښه تعلق ساتي خو لیکن مور پلار پروا نه کوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل کل الذنوب هر ګناه چې کوم دي یؤخر الله منها، وی الله پاک چې دی خوښ شي نو هغه سزا به قیامت پورې تشاکی قیامت به ورکړي. لیکن چې مور پلان نافرمانی نو الله رب العزت د مور پلان نافرمان تا یؤجله لصاحبی فی الحیات قبل الممات، الله پاک مور پلان نافرمان تا لمرګ نه مخته په دې ژوندون شي سزا ورکړي. نو هغه خلکو د پاره سوچ او فکر پکار دم چې د مور پلان نافرمانی کوي ځکه الکبائر شی امام زابی رحمت الله تعالی علیه په صفحه 51 باندې لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایله چې من حق والده چې چا د مور خپل نافرمانی وکړه نو دوال عمر به کم سي، الله پاک به دوال عمر کم کی او فرمایي چې وخت د مور خپل نافرمان اپ قبر شي شخصي نو قبر به دور ټینګ کی سخته سزا به ورکی او بیا قیامت ورځ به اشد العذاب یوم القیامت، قیامت پر دی باندې به سخته سزا چې کوم دی یو کافر ته وي او د مور خپل نافرمان ته او زناکار ته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث پاک ته معراج په شپې باندې ما داسې د هور والی تنبیه ولیدلې چې په هغه باندې خلک تړلي وو په اور زنجیرانو باندې او تو چې کوم دی مطلب ته سزاګانې ملاو کېدلې. نو ما ورته جبرئیل کم خلک دي، جبرئیل ته ویل چې یا رسول الله دا هغه خلک دي چې دو به مور پلار ته شکنجه کوي، مور ته به شکنجه کوي، پلار ته به شکنجه کوي، نو دا هغه خلکو سزا ده. او سوال پیدا کی چې مور پلار ته شکنجه څوک څنګه کوي؟ مور پلار ته دا هم شکنجه یو طریقه ده چې ته بل چاته شکنجه وکړي هغه تا ته شکنجه وکړي. نبی علیہ السلام فرمان مبارک ته دا داسې لکه چې خپل مور پلار ته شکنجه وکړي. آخري و حدیث پاک تر ته عرض کامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راځي عرض ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زدا گوی کاما چې الله یو دا او ته دی الله رسول پنځه وخت زل منځ کاما او زکات ور کاما او زه د رمضان شریف روزي لیسما نو ما دی پاربا چې ثوابي ما دی پاربا چې بدل وي. نبی علیہ السلام فرمایل چې ما ته هلا هدا وی چې کوم انسان په دو حالت باندې چې الله منی ما دی الله رسول منی پنځه وخت مونږ کی زکات ور کی روزي نسی د رمضان شریف په دغه حالت چې دا مرڅ کان مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه، قیامت پر دی باندې دا انسان پیغمبرانو سره صدیقینو سره شهیدانو سره کوم داسې وي لکه دا دوه ګوتې چې کوم سره ملاو کړي نبی رسول خو نبی رسول ته فرمایل چې تر څو پورې د مور خپل نافرمان نه وي، که مور خپل نافرمان نه اختن المن فائدہ ورکي نو روزه فائدہ ورکي هیڅ عمل چې کوم دی هغه انسان ته فائدہ نه ورکي چې کوم دی مور خپل نافرمان وي. الله رب العزت نه دعا ده چې الله پاک تاسو مړه د مور پلار قدر کولو مور پلار ادب کول توفیق نصیب کړي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې قیامت پر دی باندې با چې کوم د مور پلار نافرمانی اختب الله پاک پر رحمت نظر سره نه ګوري. الله پاک د ټولو مسلمانانو ته د مور پلار قدر کولو عزت کولو توفیق نصیب کړي. او مور پلار اخري حدیث پاک دا هم ده چې رب محبوب ارشاد فرمایل چې ان الجنت چې جنت چې کوم دی آدي مور پلار شولاند رب محبوب فرمایل چې جنت آدي مور پلار دا حدیث پاک الفاظ رب محبوب فرمایل فإن الجنت تحت ارجلهما چې جنت د مور پلار شولاندا. الله پاک د مور ټول نام د مور پلار قدر کولو مور پلار عزت کولو توفیق نصیب کړي. الله پاک د مور پلار راضي کړي. امين ثم امين. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا نور الله.